السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یې. یو ډېره افسوسناکه واقعه رامنځته شوې ده. د 12م جومات طالب علم فخیم اشرف خپل د کالج پرنسپل سریر احمد ډېر په بېدردۍ سره قتل کړ. فخیم اشرف داسې ولې وکړل؟ په څه وجه باندې خپل د کالج پرنسپل قتل کړو؟ راځئ مینوال موږ سره دا ویډیو اخره پورې وګورئ چې د پوره معلومات نه خبر شئ. که څوک په دې چینل کې نوي مهرباني وکړئ سټار کلیک در سره ضرور سبسکرایب کړئ او بره ټلی نشان ووهئ. نور هر یوه معلوماتي ویډیو به تاسو ته ډېره په اسانتیا سره میلاوي. عزتمندو، دا واقعه مخکې ورځ کې په شب قدر کې رامنځته شوه چې د 12م جومات طالب علم فخیم اشرف خپل د کالج پرنسپل سریر احمد ډېر په بېدردۍ سره قتل کړ او بیا تښتېدلی و چې پولیس په 4 ورځو کې دننه هغه ملزم ګرفتار کړو. عزتمندو، فخیم اشرف د خپل کالج پرنسپل سریر احمد باندې الزام لګولی او دی ویلي چې د ډېر زیات بدترین الفاظ استعمال کړي او ځکه مې په دغه وجه باندې قتل کړ. بیا چې کله د دې تفتیش وکړو، ګواهان یې پیش کړل، نو دا حساب له دا دروغ وختل. فخیم اشرف دروغ ویلي او ځان خلاصېدو دپاره د حساب له د سکول په پرنسپل باندې ډېر بدترین الزام ولګو چې د ډېرې زیاتې بدترینې خبرې کړي دي. هغه موږ له په خولې هم نه راځي. د دغې پرنسپل شاګردان هم وایي چې دا کس دروغ وایي. د حساب له بېګونۍ زموږ د کالج پرنسپل ډېر په بېدردۍ سره قتل کړو. موږ انصاف غواړو، موږ ته دې انصاف میلو شي. هغوی د احتجاج دپاره راوتي وو، د انصاف غوښتنه یې کړې وه چې بیا په 4 ورځو کې پولیسو فخیم اشرف گرفتار کو. اوس هغه پولیس وایي چې انشاءالله تاسو ته به ضرور انصاف میلو شي او دا به انجام آخر ته ورورسوو. دله به ښه سخته سزا یعنې سریان پانسي به ورله ورکړلی شي چې د ټول مسلمان دپاره عبرت وګرځېږي او بیا دپاره څوک داسې ظلم نه کوي. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. نورې معلوماتي ویډیوګانو لپاره په دې چینل کې اوسئ. والسلام.